خپل زړه د شیطانی وسوسو نه پاکول د دې لپاره علاج ذکر دی. ذکر سونه چې ذکر ډیری کنه مجاهده ډیری دونه ولا شیطان کمزوري کی. ځکه دې ذکر ته شیطان د ټینګی ني، ذکر سره د شیطان ملا ماتي. چې سونه ذکر ډیری دونه بستا په بیان کې اثرم ډیری، په درس کې به اثر ډیری. د پیرانو کې یو ډیر پیر غلام حبیب رحمت الله علیه دا د مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه شاګردو. و یو پیرا یو ځای کې جلسه وا، مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه هغه تراتلو، ډیر خلق ورته په سټیشن کې ولاړو استقبال ته، او حسین علی الوانی رحمت الله علیه هغه بلنګ والے او ساده لباس به دی. خلقو د شکل له اون پیجندو چې حسین علی الوانی څوک دی. غغلی غون تراغلی او ټرین تخته د خلق رستو لاړ دی، بیا رستو براغلی سره طریقې سره ادا خلقو نمخ کې مجمع ته رسیدلې دي او به چې الته بیان کړی دی او بیانې د سورته حج په آیت نمبر 73 باندې کړی دی، یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له. او دا سید الله کړه توحید بیان کړو. دا پیر غلام حبیب سی وای تبوی چې د خلکو تیر توحید انجکشن لګولې ښا. علماء ته حیرانو وې ددن رستو بیا دا تاولا شاه بخاری رحمت الله علیه بیان وې تاولا شاه بخاری رحمت الله علیه بیان کی وی دا زمانه مخ کی چې بیان وکړه کنه نو دا داسې شخصیت دی چې د 15 منټه بیان زورم ز په یو کال ډوډۍ خورم، زه یو کال تقریرونو کې بیانوم. دا د 15 منټو تقریر دا زمانه یو کال تقریر نه بیا دغه ز وضاحتونه لا وجه سوا دغه وجه د لیکل دا چې حسین علی الوانی رحمت الله علیه ماسختن بکلا د درس نه فارغ شه نغه بیا د بانګونو پورې ناس په ذکر او مراقبه کې مصروفو. که چرته ملمانه به رااله و یو پیره ملمانه رااله هغه هم نن سره ذکر کې کینو، ذکر کو چې پوښ ورته چې را دي درې څلور غنټې کینو له ذکر وسره وک. دا جهري ذکر نه چې چغه وخا بس دیم ناس دي ځان ته سوچ کوي، مراقبه کوي، خلقم ناس دي ځان ته لګیا دي. وشي درې څلور غنټې پس غیله دعا وکړه د زیارت ته راغلی وته چې بیا کله زما ملاقات ته راځي سره د ذکر وخت لګراله کړه مراقبه وخراله تاسو د درې غنټې تیرې کې واستلی شي وي فلک زیات وخت راځي. نو دا ذکر شي کنه دا ذکر دې سره شیطان باغه اختیاري. احادیث مبارکو کې راځي دا شیطان د سینې سره ناشتي او دا خپل مخوکه د انسان د زړه کې ورکی وسوسه وتا چي د ګناونو مختلف په وسوسه. نو کله چې دا انسان د الله ذکر شروع کی کنه د مخوکه روباسي. په دې وجہ احادیث مبارکو کې راځي دا شیطان چې دی چې کله اذان اوري نو دی باغ اختیاري وټیزونه چي. نو قرآن کے راضی ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان